ذوالحجې په دې 10 ورځو کې موږ به نوکان کټ کوو یا به نه کټ کوو، څه حکم دی؟ ویښتان واړه کولی شو یا نه شو واړه کولی، څه حکم دی؟ اکثر کسان داسې وایي زموږ مجبوري ده یار، خامخا به نوکان کټ کوو. آفس کار دی یا کله کله هلک وایي چې خامخا به ویښتان واړه کوو ځکه چې داسې خو موږ نه شو ګرځېدلی، پوره 10 ورځې دي. د هغې باره کې یو ورور تپوس هم کړی و چې څه حساب کتاب به کوو. نو د جواب نه مخکې زه تاسو ته د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو 2 حدیث وایم، بیا د هغې نه بعد تاسو ته شارټ جواب درکوم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو بیبي ده ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د حدیث شریف مفهوم داسې دی چې کوم سړی د قربانۍ اراده ساتي، نیت ساتي، د ذوالحجې د میاشتې د لیدو نه واله تر قربانۍ پورې نه به نوکان لي، نه به زیاتې ویښتان لي، نه به د سر ویښتان یا د ګیرې ویښتان دا به کټ کوي. دا یو حدیث شو. بل یو صحابي د دواړو جهانو سردار نه تپوس وکړو، د الله رسول موږ کره یوه چیلۍ ده او د هغې نه موږ پی رالوی شو، دغه رنګې په هغې زموږ ګلزران دی، نو ماله څه حکم د نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته فرمایل د ذوالحجې میاشت کې له وینې تر د قربانۍ پورې به نه به نوکان لي او نه به د سر ویښتان دا کټ کې. د محترمو رضوانو احادیثو مفهوم. اوس راځو مسئلې طرف ته چې کوم کسان نوکان کټ کولی شي، کوم یې نشي کټ کولی. یاد ساتئ، نوکان کټ کول یا ویښتان کټ کول اخیستل دا عمل مستحب عمل دی. ډېر کسان په دې باندې نه پوهېږي، که چا نوکان کټ کړل قربانۍ ته اثر نه وررسي، نه ګنهګارېږي، قرباني کېږي. که چا د سر ویښته کټه کړل نو قربانۍ باندې هېڅ اثر نه غورځېږي. خو د ټولو نه بهتر او بهترینه خبره دا ده چې موږ څه وکړو، موږ به څه کوو چې اصل قرباني کوو که نه، نو دا 10 ورځې دا ویښتان او نوکان دا موږ نه لو. یو قسم له د حاجیانو سره مشابهت دی. یو سړی جامت کوي او د 10 ورځې ویښتان وانه لي د مخ نه یا مطلب جامت وغیره، نو ځان ترې په 10مه ورځ باندې وګوري لږ ښایسته به ښکاري، ځکه سنت ابراهیمي هغه ته پوره کې خو سنت محمدي نه پوره کې. چې کله ته 10 ورځې بعد مخ باندې ګیره وینې نو تا ته به احساس وشي هلکه یو سنت خو ما ژوندی کړی ابراهیم علیه السلام، نو راځه د خپل پیغمبر سنت هم ژوندی کړي که نه. نو کټ کولی هم شي او نه هم شي کټ کولی. کوشش وکړه د پیغمبر مخکې هم خلکو سره شریک کړئ چې خلکو ته پته ولګي.